اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. د دې دعا ډېر کمالات دي او دا دعا به داسې نه وایي چې دا مونږ نشو ویلی. ډېره اسانه دعا ده او څلور فایدې دي پکې. که ټیم درسره وي نو زما د ویډیو وګوره او که ټیم درسره نه وي نو بلکل ویډیو تاسو اړیلی شي، ځکه زما د ویډیو هغه کسان ګوري، هغه خویندې میندې ګوري چې هغه په نوم باندې مسلمان ځان ته وایي، کلمې ویلي. زما په دې ویډیو کې چې څومره کسان راغلي ګوري دا خالص الله والا کسان دي او الله ته پاک خلک دي، مخلص والا خلک دي. نن مې تاسو ته حدیث مبارکه راوړی دی چې دا دعا کوم یو نوجوان، کوم یو مسلمان ورور خور دا د اقامت او د اذان په منځ کې ووایي. که زنانه هغه په کور کې ناست او اذان واوري د هغې نه وروسته ووایي، او که نارینه هغه په جومات کې ناسي او هغه د بانګ وشي او بیا په هغې پسې اقامت وي، لکه ماښام بانګ مونږ یاد کړو، ماښام بانګ وي په منځ کې لږ ټیم ورکوي، نو غالبا دا دومره ټیم نه اخلي جي. د بانګ او د اقامت په منځ کې څوک دا دعا وایي، الله جل جلاله به ورله څلور فایدې ورکوي. اولنۍ فایده دا ده چې دې انسان له به الله جل جلاله د داسې ځای نه رزق ورکوي چې دی به په وهم او ګمان کې نه وي، یعنی په رزق کې مولا الله برکت اچوي، داسې د غیب نه مولا الله رزق ورکوي، اسان رزق به ورکوي. او نن سبا تاسو وګورئ په رزق پسې خلک کوم ځای ته تللی دی. که مسافر رونه خویندې دا رونه دا هم دا ویډیو ګوري نو تاسو ته پکې هم اسانتیا ده. اسانتیا پکې دا ده چې تاسو ته به رزق ډېر په اسانه میلاویږي، یعنې که تنخواه به د ډېر په اسانه میلاویږي، مشکل به ته نه وي. دویمه فایده یې واوره جي. دویمه فایده دا ده چې یو نوجوان دی هغه په تنهایي په حالت کې، یعنی د تنهایي په حالت کې ناست په ګناه کې مبتلا دی، هغه هر قسمه ګناه کې تاسو په خپل ذهن کې تاسو وګورئ، په خپل لکه داسې وګورئ چې زه نوجوان یم او زما نه کم ګناه کېږي په تنهایي کې، نو الله جل جلاله به یې د تنهایي د ګناه نه ساتي. یعنې څوک په تنهایي کې ناست یوازې ناستي، یعنې مسافر رور دی هغه یوازې ناست دی په کمره کې او په دې باندې شیطان غالب شو، دې په مثال کې د لاس نه کار واغستو یا دغه شله نور داسې خپل حاجت پوره کړو، نو په تنهایي په حالت کې به الله جل جلاله دغه د شیطان د دې وسوسو نه او د غلطو کارونو به ساتي. څوک دا دعا وایي ښه جي د اذان او اقامت په منځ کې. او نمبر 3 د ظالمانو د شر نه به یې محفوظ ساتي، یعنی ظالمان به دې ته هیڅ هم نشي ویلی. کله ظالم یو خبره کوي دی خو راځي چپ کېږي به، یعنی په دې دعا کې دومره کمال دی، په دې کې دومره طاقت ته عزیزانو. او نمبر 4 چې الله جل جلاله به یې د داسې بیمارۍ نه ساتي چې د هغې په واسطه سره خلک مرګ واقع کېږي. لکه په مثال کې موږ داسې کینسر دی، کینسر څومره خطرناکه بیماری ده، نو الله جل جلاله به دغه انشاءالله د کینسر د بیمارۍ نه ساتي، یعنی داسې بیمارۍ نه چې د هغې په وجه باندې مرګ واقع کېږي انسان ته.